أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ننجرس के इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत अनआम पारा नंबर 7 रुको नंबर 6 आयात नंबर 54-55 दो आयातों चले नागब वेले की وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم هر کله چې راشي تا ته چې نو هغه کسان چې ایمان لري زمونږ په آیاتونو باندې نو تو وایې چې سلام دی په تاسو باندې الله په خپل ځان باندې چې نو هغه مهرباني لازم کړې ده. اوس دې متعلق چې نو هغه د مفسرین دوه قول دي. یو قول چې نو هغه دا وایي د ماقبل واقع سره چې کومه تیر شول ولا تدرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه چې د دې تعلق د دغه سره دی چې دغه مسلمانان دغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دی له الله رب العزت دومره لوړ اوچت مقام ورکړی دی چې الله رب العزت د هغوی متعلق حکم دا کوي چې کله دی راشي نو تاسو ورته سلام وایئ. د هغوی د اعزاز دپاره الله رب العزت چې دی نو هغه سلام را لیږلی دی. نو یو چې دی نو هغه قول پکې دا دی چې دا د هغوی په باره کې چې نو دا آیاتونه هم راغلي. دویم چې نو هغه نور مفسرین فرمایي وی دا آیات د آی کسان د پاره چې نو هغه دی چې کم کسان ګناهونه دی وشي او بیا دی د خپل ګناهونو چې نو توبه وباسي. نو چې کله انسان د خپل ګناه نه توبه وباسي نو د دې انسان د پاره د الله په نسبت باندې ډېر لوی اوچت چې نو هغه مقام دی. نو اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا چې راشي تا د هغه کسان چې د هغوی چې نو ایمان لري زمونږ په آیاتونو یعنې ګناهونه پرېږدي د ګناهونو نه تابعدارۍ ته راشي کفر پرېږدي د کفر نه چې دی نو هغه توحید الله وحدانیت نه چې دی نو هغه راشي. نو د دغې کسانو دپاره تو ورته ووایه چې سلام علیکم یا دا چې دی نو الله رب العزت تاسو ته سلام را لیږلی او دویم دا چې کله راشي نو تاسو ورته چې دی نو هغه سلام کوئ. نو اوس د دغې خلکو دپاره چې دی نو هغه سلامتیا ده د دوی دپاره د الله د طرف نه چې دی نو هغه سلام دی. كتب ربكم على نفسه الرحمة الله په خپل ځان باندې چې دی نو لازم کړی دی رحمتو. د دې متعلق خیال مې کړی وخته مخکې درس کې تیر شوی ولو موږ ویلي چې د بخاري شریف کې روایت هم دواړه روایتونه موږ ویلو مسلم شریف روایت هم ولو د دواړو خلاصو نچوړ چې نو هغه دا ولو چې الله پیغمبر فرمایي چې الله رب العزت فرمایي چې سبقت رحمتي علی غضبي زما چې نو هغه رحمتو زما په غضب باندې چې نو هغه سبقت کړی دی. دغه وجه ده دنیا کې چې اوس مونږ وګورو نو د الله د غضب له زمونږ هر قول هر فعل هر ادا هر غنټه هر ورځ هر شپه چې دی نو الله پاک غضب له دعوت ورکوي. خو د هغې باوجود د الله رب العزت چې دی نو هغه رحمونو ته وګورو نو سړی حیران پاتې شي څومره د الله چې دی نو هغه احسانات دي څومره د الله پاک چې دی نو انعامات دي. نو دا نور څه وجه نه ده دا حقه وجه ده چې د الله رب العزت رحمت د الله په غضب باندې چې دی نو هغه سبقت کړی. دغه شان حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغه قول دی دا هغه وایي چې ما په تورات کې دا لیکلي لیدلي ولو چې تورات کې چې نو هغه دا لیکلی شوي ول چې کله الله جل جلاله ځمکې او اسمانونه او په دې کې چې کم مخلوقات دی دی پیدا کړلو نو بیا الله رب العزت د خپل رحمت متعلق چې نو اوی چې زما رحمت 100 حصې دي په 100 حصو کې چې نو هغه یو حصه د ټول ځمکې اسمانونو والله ورکړله باقي 99 حصې رحمت الله رب العزت چې نو هغه د خپل ځان سره خو دی. په ورځ د قیامت به دغه رحمت چې نو هغه ظهور کېږي د مسلمانانو دپاره. نو اوس دغې باندې وکتلی شي نو دنیا کې صرف یو رحمت دی. حیواناتو کې بیا وګورئ څومره قسمونه دي
بیا د سمندري چې دی نو هغه وګورئ د هغې څومره قسمونه دي، بیا د وچو بیا وګورئ د هغې څومره قسمونه دي، بیا چې په هوا الوځي کم مرغۍ دي د هغې څومره قسمونه دي، بیا په دې یو شیز کې چې دی نو هغه څومره قسمونه دي. نن سبا چې دی نو هغه تاسو وګورئ که خیال دې کړی د میټوانو دور دی، زمونږ خلکو د چې څه په ډکه کېږي نه، نو اوس راته میټوان په دغه شوي دي طوطیان، نو اوس طوطیان ته وګورئ په هغې کې څومره قسمونه خلکو راوباس، څومره قسمونه دا دي. بیا داسې نور بیا انسانان اوس د دې ټولو د خپل آپس کې څومره رحم او الفت وي، څومره چې دی نو هغه محبت وي، څومره د یو بل سره چې دی نو هغه د رحم معامله کوي. مور پلار چې دی نو هغه رحم ته وګورئ، د اولاد د مور پلار سره چې دی نو هغه رحم ته وګورئ. دغه شان د خویندو وروڼو په آپس کې یو بل سره چې دی نو محبت او الفت ته وکتلی شي، د دوست سره چې دی نو هغه وکتلی شي. اوس دا ټول رحمتونه دا د هغې یو رحمت چې دی نو هغه د هغې کرشمه ده. اوس چې کله د هغه یو رحم دی او په هغې باندې دومره مهربانتیا د خلکو په منځ کې ده، نو چې کله دغه 99 رحمتونه ورسره نور شي دا ټول په یو ځای ظهور وشي، نو د هغې به سم حالت وي. نو ځکه وایي چې نو هغه ته وایي کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا، دا چې تاسو کې چا عمل چې دی نو هغه وکړلو په بس سره بجهالت په بې علمۍ سره ناپوهۍ سره. اوس د عمل چې دی نو هغه په ناپوهۍ سره، نو د دې دوه قسمونه دي. نو تفسیر ذخیرة الجنان کې چې نو هغې لیکلی دي، وایي یو عمل دی چې سړی یو ګناه کوي دته د دې ګناه علم دی، نو دا په جهالت سره شولو. او دویم چې دی نو هغه جهالت سره دام دی چې کله انسان یو عمل کوي نو دته دغې عمل متعلق پته چې دا ګناه دی، خدای د سزا متعلق د چې نو هغه پته نه چې په دې به څومره لویه سزا میلایږي. نو اوس دا هم چې نو هغه ګناه دی. دغه شانتې چې نو هغه معرف القرآن کې چې نو هغې لیکلی دی چې عمل چې نو هغه خلک کوي، ګناه خلک کوي په جهالت سره. نو د هغې دوه قسمه دی، یو علمي جهالت دی او یو عملی جهالت دی. هغې په دې طریقه باندې تقسیم کړي. نو هغه وایي چې علمي جهالت دا دی چې یو ګناه سړی کوي د دغې متعلق پته نه چې دا ګناه دی. لکه مثال په طور کې سړی پیسې چې دی نو هغه ښکته ساتي د پټکو نه. اوس پیسې د سړي دپاره د پټکو نه ښکته ساتل دا حرام دی مطلقا. حدیث مبارکه کې راځي ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کم پټکې چې دی نو هغه پټ وي دغه پټکې به چې نو په ورځ د قیامت په جهنم کې ضرور سوځي. اوس دا چې دی نو هغه څومره بدترین چې دی نو هغه ګناه دی. بل یو روایت چې دی نو هغې کې راځي د هغې مفهوم دا دی چې 3 قسمه خلک داسې دي چې د هغوی ته به الله رب العزت په ورځ د قیامت چې دی نو د رحم په نظر سره نه ګوري، نه به ورسره د رحم چې دی نو هغه خبرې کوي، نه به د ګناهونو نه الله پاک پاکوي. نو په هغې کې یو کس هغه دی چې کم کس خپله سودا د دروغو په قسمونو باندې چې دی نو هغه خرڅوي. دویم هغه کس دی چې دی پټکي چې دی نو هغې همیشه د ښځو په شانتې د پټکي پټوي، پیسې چې دی نو هغې ښکتوي. نو د کم کس چې پیسې ښکتوي د پټکو نه، نو په ورځ د قیامت به دې انسان سره الله پاک نه د رحم خبرې کوي، نه به ورته د رحم په نظر ګوري، نه به د ګناه نه چې دی نو پاکوي. نو ما مقصد دا ولو چې یو علمي جهالت دی. دې سړي په پوهه کې چې نو هغه دا خبره نشته چې پټکي پټول دا څومره لوی ګناه دی. او دویم چې دی نو هغه عملی جهالت دی. عملی جهالت دا دی چې دته ښه پته وسولګېده چې زه دا کم کار کوم، دا کار چې دی نو هغه ګناه دی. ما چې دا کم پیسې ښکته کړي پټکې مې پټ کړي، داسې بیا دا دنیا تاسو ټول ګورئ دا ټول ګناهونه پرې داسې قیاس کوي. نو د دې ګناه پته هم ولګېده، د دې ګناه د پتې لګېدلو باوجود دی بیا هم چې دی نو هغه دغه ګناه کوي. دا بیا ډېر دی نو هغه خطرناک. نو دویم دا دی، نو الله وایي انه من عمل منکم سوءا بجهالة، تاسو کې چې چا وکړلو بدي چې دی نو هغه په ناپوهۍ بې علمۍ سره، ثم تاب من بعده، او بیا د دغې نه وروسته توبه وباسله، واصلح او خپل عمل ښایسته کړو برابر یې کړلو، فانه غفور رحیم، نو بېشک هغه الله هغه چې دی نو هغه بخونکی او مهربانه دی. الله چې دی نو هغه به یې وبخي، الله چې دی نو هغه به پرې رحم وکړي. کذالک دغه شانتې نفصل الآیات، مونږ چې دی نو هغه بیانو تفصیل کو، جدا جدا کو، واضح کو چې دی نو هغه آیاتونه. ولتستبین سبیل المجرمین، د پاره د دې چې ښکاره شي لار د ظالمانو.
الله وی مونږ د آیاتونه د دیو جن تاسو ته بیانو د احکامات مونږ د دیو جن را لېږو چې تاسو ته د مجرمانو د ظالمانو او د نیکانو لار چې دی نو هغه واضح شي. لکه څنګه چې الله فرمان دی فهدیناه النجدین مونږ ورته دواړه لار چې دی نو هغه ښودلي دي. اوس د کم سړی په سمه لار باندې تک شروع کو جدا سړی کامیابۍ طرف ته لاړو، کم سړی چې دی نو هغه په غلطه لار باندې چې دی نو هغه تک شروع کو د شیطان په لار باندې چې دی نو هغه لاړو، جدا سړی چې دی نو هغه د ناکامۍ په لار لاړو. الله دې موږ د دغې نه محفوظ او مانون کړي. وَإِذَا جَاءَكَ او هر کله چې راشي تا ته الذین کسان یؤمنون چې ایمان لري بآیاتنا زمونږ په آیاتونو باندې فقل نو ووایه ورته سلام سلام، یعنې سلام دی علیکم په تاسو باندې. کتب لازم کړی دی ربکم ستاسو رب علی نفسه الرحمة په خپل ځان باندې مهرباني انه من عمل دا چې څوک وکړي عمل منکم له تاسو نه سوءا بد بجهالة په لا علمۍ سره په ندانۍ سره ثم تاب من بعده او بیا توبه وکړي وروسته د دغې نه واصلح او ښایسته کړي عمل خپل فانه غفور رحیم نو بېشک هغه الله پاک بخونکی او مهربانه دی. وکذلک او هم دغه شان نفصل الآیات مونږ چې نو تفصیل سره بیانو آیاتونه ولتستبین د پاره دی چې ښکاره شي سبیل المجرمین لار د ظالمانو.